مونږ د نبی علیه السلام سره عشق نشته دی. ته وایي شته مې، زه هم ستا اخلاق کور د هغه په شان دي؟ وایي نه. نو هم څنګه دی عشق دی؟ ته خو کور، تا نه خو کور خلک سم تنګ شوی دی، ته د بیبي سره څه روابط کوي؟ ته د امام الانبیا پیروکار یې؟ نه، ستا کور کې اخلاق څه دي؟ د بیبي سره، د بچو سره. مونږ وایو ابو هریره رضی الله تعالی عنه، دا په کبارو صحابو کې دی، مشرانو کې. مونږ ورته وایي ابو هریره تا به ډېره ناسته پاسته کړي چې مخ یې ښکلی و، چې ښکلی و مونږ ته لږ د مخ نه وایي، مختصر انداز کې راته ووایي چې څنګه و امام الانبیا. ابو هریره فرمایي رضی الله تعالی عنه چې د امام الانبیا سره به نږدې ناست پاسو، وایي کانا کأن الشمس تجري في جبهته. وایي زه به درته نور څه ووامه، خو چې نبی علیه السلام ته به سړي داسې د مخ ته به یې کتل، تا به وایي چې دا انور یې په دې مخ کې ځي راځي داسې کأن الشمس تجري في جبهته. دا انور به یې په دې مخ کې داسې ته راته، تا به وایي دا انور د ده په دې مخ کې پړکېږي. دومره ښایسته انسان، دومره ښایست رب العالمین ورکړی، دومره ښایسته انسان، زمونږ او ستاسو د امت پیشوا، زمونږ مقتدا، زمونږ د آخرت ښکلا، زمونږ د آخرت شفیع. اخلاق یې څنګه و؟ عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی لږ کورنۍ حالت یې درته نه بیانوم چې کور به یې څه چل کوو. مونږ وایو ولې نه؟ عایشې رضی الله تعالی عنها مونږ خو وایو چې امام الانبیا به کور کې څنګه و نو. مونږ خو اوس د دې علماو باره کې دا خیال دی چې دې ته به یو 3 بالښتونه پراته یو سم خواله به یې څوک راتلی نشي او د دې به کور څه حال یو. هغه وایي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د امام الانبیا د کور حالت غواړئ؟ مونږ وایو وی ما سره به کور کې کار کوو. هغه د کور حالت غواړئ؟ ما سره به د کور په کارونو کې امداد کوو، ما سره یې ځای جارو کړی دی امام الانبیا، ما سره کور جارو کړی، کور. هغه نه به څوک تنګېده نه، هغه به په چا بوج کېده نه، اب دسی زندگی تیروله، دسی نو. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی غرمه اوده شوی و، د غرمې خوب به یې کوو او وایي مونږ به یې دې خوب کې خلل نه پرې باسو، ځکه دا خوب به یې ډېر اهم د امام الانبیا. وی اوده و، دې کې یوه زنانه راله بوډۍ، دروازه یې وټکوله، چې رادنده شوه او خبرې یې وکړلې، نو امام الانبیا په کټ کې نیغ کېناست. ما دا خو خوب یې ډېر قیمتي دی. وی د دې زنانه اواز یې واورېد، پاڅېد، هغه زنانه یې کېنوله او چې روسختېدله تحفې او تحایف یې ورکړل. یو خادم یې راوغوښتو، وی دا زنانه د کوره پورې بوځ. خادم یې ورسره هم ملګری، بیا سملاست وی ما وی چې ماښام به تې تپوس کوو، ستا خو خوب ډېر اهم و د دې ټیم، ته ولې راپاڅېدلې او دومره تحفې او تحایف؟ بیا خادم ملګری کوه، وجه څه کېدی شي؟ ما وی چې اوس ارام وکړي، ماښام به تپوس کوم. خو چې ورغلم د امام الانبیا اوده نه ویښ، سوچ یې کوم. ما وی هسې ویښ دی. ما ورته د الله حبیبه دې زنانه ته ډېره توجه ورکړله او تحفې او تحایف دی. ما ته چې دا خبره مې ورته وکړله، وی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ژړا شو. ما د الله حبیبه ولې؟ وی چې عایشې دا زنانه به راتلله چې کله خدیجه ژوندی وه رضی الله تعالی، دا به د هغې خواله راتلله، هغې به ډېر دارومدار کو. نو چې نن ما د دې اواز واورېدو، عایشې ما ته نن خدیجه را یاده شوله، خپله بیبي مې مخې ته شوله، ما ته د خدیجې هغه تعلق را مخې ته شو او خدیجې به ډېره ملازه کوله. نو ما ته نن هغه رشته را یاده شوله، ما یې ځکه ډېره ملازه وکړه. ستا چې بیبي وفات شي بیا وروستو څه حال زه دا نه وایم چې واده زر مه کوه، ښه خبره ده واده زر کوه، خو هغه بله بیبي خو بیا ختمه، قیصه ختمه، بس د مرګ سره خبره ختمه. هغه څه کوي د هغې بچوی بیا څه حالي څه؟ ته د امام الانبیا د سنتو پیروکار یې. یو جهاد کې ډېره فتح چې وشوله نو ډېر مالی غنیمت حاصل شو. چې مالی غنیمت حاصل شو نو یوه زنانه پکې صحابه کرامو ته وایي ستاسو دا پیغمبر زما رور دی. ګورې نبی علیه السلام په صحابه نه دی، هغه زنانه پکې وایي چې دا پیغمبر زما رور دی. وی زما خو خور نشته. وی نه هغه دعوه کوي چې زما رور دی. وی ری ولی چې راله د الله حبیب ورته ته زما خور یې؟ وی آو. وی ته څوک یې؟ وی زه شیمه یم او د حلیمې لور یم او حلیمې تا له پی درکړي وو، نو ته زما رضایي رور نه یې؟ ته ما لبولی نه یې؟ یو ورځ مې خپلې مور ته وی هله به بیزې شړم چې دا رور مې را سره ملګری کړي. نو مور یې ورته وی ته به ده ته ګورې که بیزو ته به ګورې؟ وی نه ما سره دې پرېږده، ما ډېر کمالات په ده کې لیدلي دي. مور یې ورته وی څه کمالات؟ وی یو ورځ را سره دې غېږ کې وو او وریځ به مې د سر د پاسه روان او یو راهب مې ولیدو
چې نبی علیہ السلام ته وکتل ډیر راکوټ و ما ته وی چې دا لک مال راوله چې ما بوستو نو ما ته وی چې د دنه به عظیم شخصیت جوړي دا معصوم نه دی او دا لا سکے ما سره غیږ کې وو اما دا ګړي بيزي خورې کړې وي سر لا وی چې لک ته وشو دا ټولي ګړي بيزي راټولي مې دې سکي هغه ټولي ما نه غیر چاپیره ولاړې وي د مخته کتلو ګړي بيزي وټولو ته کتلو زمانه بغیر چاپیره چې دې بوزمنو ګړي بيزي د دنه غیر چاپیره ولاړې وي ما سره دې پرېدا ګوره نو شیما ورته وی د الله حبیب زستا خوري ما سره یو نخم شته دی دا په ما یو چکم لګولې هغه دا هم شته دی چې امام الانبیاء دا خبره اورده په جړاش صادری خور کو ډیری وچړل وی تحفه راوړی تحایف راوړی هغه وی د الله حبیب یو درخواست می بل قبول کا وی سو وی زما د خاندان کې څومره زنانه او نارینه قیدیان شوي دي وی دا ټول آزاد کا وی ټول می فری آزاد کړل ځای صحابه کرام د الله حبیب ته وی ته ولې جاړي وی صحابه ما تخپل مور را یاد شو ما تخپل د پيو رشتہ را یاد نشوله ما ته نن حلیمه مخې مخې تکیږي نن ما ته د پيو رشتہ رضاعی مور زما یاد شوله نن ما ته یو رشتہ یاد شوله تا رضاعی مور چرته لیدلې ده تا سوچ کړی چې مال چا پي خو به نه را کړی زما خو به رضاعی مور نه الکه رضاعی مور سکه نسبی مور چې پي مور کړی او پیدا دي می داغي سره نن سره ویل کور کې د مور سره سره ویل نن پیدا وایتی یوازې رضاعی نه نسبی مور ده او می پي در کړی دي اوم ستا کور کې نن داغي سره ستا سره ویل د خور سره ستا سره ویل امام الانبیاء چې رضاعی خور ولیدن وای چړل وی ما ته د رضاعت رشتہ را یاد شو ما ته زما رضاعی مور را یاد شوله ساده رضاعی مور سره د نسبی مور سره نن څه حال لیسو مېندې نن تندې ټکی که نه ټکی مېندې نن د الواد نه فریاد کوي که نه کوي نو ته څنګه د نبی علیہ السلام په سنتو باندې روانې مور نن فریاد نه کوي مور به خفه کېږي نه بچي جدا کېږي که نه ټول جدا شي هغه مور او پلار یې په ډاګه ناستې وي موږ پکې د چا سره به یو لکه هغه یو ورته وایي تاسو چې د چا سره خوشحاله وي تاسو به یې د سره یې هغه پلار هم خوشحاله چې هغه مور هم خو زه وي د سره به یو مطلب دا چې د هر یو سره به خوري او څکي هغه بیا د یو سره هم ونه خوري وڅکي ښه ما ته خپله دا مسله د یوې زنانه د طرفه راغلې وه وی مولي صاحب دوه زامن به جدا شوي دي ما ته وی ته و پکې د سره یې نو وی مولي صاحب بېګا شپه په تمه ومه چې د ده د ښځه ډوډۍ راوړي ما وی د ده دا به راوړي وی زما د الله په ذات قسم چې په ما بېګانۍ شپه وږې تېره شوې د دې مور تپوس په الله د چا نه کوي دا بچی به دې قبر ته کوزیږي که نه دا بچی د حج او عمرې له څه ځي دا بچی دا مدرسې ولي چلی څه مدرسې چلی څه د تبلیغ لځي څه د حجونه او عمرې کوي چې کور کې د مور دا حال دی الله به د دې مور د نفقې تپوس کوي دا وږې شپه چې ستا مور تېره کړې د دې تپوس په الله د چا نه کوي نو چې دا وروڼه تقسیم وکړي دا زامن نو دا پلار یې په جړا شي نو موږ دې پلار نه تپوس کوو موږ وایو پلاره ته ولې جاړې نو پلاره سړی نری شوی چې عمر تېر شوی هغه وایي مولي صاحب یو داسې وخت و چې دا بچي زما واړه زه خو لوی وم نو دا یو بچی راشي وي دا زما ابو دی نو دې غېږ ته یې وخېږي نو بل راشي وي دا زما ابو دی ته ترې اپله شه نو په دې پلار باندې جنګ یو وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی بل وایي زما ابو دی تاسو لیدي نه دا واړه چې کله دا دغه جدا کېږي بیا که نه دا زامن و دا پلار یې بوډا شوی نو چې دې جدا کېږي که نه نو یو چې مونږ ولا تقسیم وکړو نو مونږ وایو دا پلار د چا دی پکې لکه نو یو وایي دا د ده پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی هغه بل وایي ستا پلار دی نو پلار وایي هغه وخت چې یو به وایي زما پلار دی بل وایي زما پلار دی نن مې په سپینه ګیره یو تپلي او بل مې بل تپلي پلي که نه پلي وایي دا ستا پلار دی بل وایي ته د چا نه پیدا چې دا د ده پلار دی ته د چا نه پیدا دا مور د چا مور ده دا 2.5 کاله متیازې تا په چا کړي دي په دې مور دي نه دي کړي نو مور او پلار بیا یو بل تپلو دا یاد ساتئ یاد د دې علماو نه تپوس وکئ د دې مفتیانو نه تپوس وکئ که یوازې په حج او عمره خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په تبلیغونو خلاص شوئ نو ماله نوم بدل کئ که یوازې په مدرسو چلولو خلاص شوئ ماله نوم بدل کئ رضا الرب فی رضا الوالد دا د رب اټلي قانون دی رضا د رب په رضا د پلار کې ده چې پلار خفه دی زه خفه یم که پلار خوشحاله دی زما د طرف نه اعلان د رضا یې هسې به دعاګانې کوي نز قبلیږي زما دا دومره مدرسې چلول علقمه رضی الله تعالی عنه دا د رسول الله مبارک صحابي دی په یو تالی خوراک کړی دی دا هغه د زنکدن حالت شو کلمه وی نشي ویلی
نبی علیہ السلام صحابه لګي کلمه ورته وه کلمه وی نشي ویلی کلمه صحابه کرام راغلل وی د الله حبیبه اخو کلمه نشي ویلی وی ښه مور پلار یې ژوندي دي وی او د الله حبیبه مور یې ژوندی ده وی راوی غواړئ د علقمه رضی الله تعالی عنه مور راله پیر که خاخستی خو موري د لبس دی وی مولي صاحب پلار مې منځونه نه کوي زه هم نه به کوي د هغې حساب به ورسره الله کوي ته دغه حساب مه کوه مولي صاحب د پلار مې ګیره نشته ډېر بد عمله دی هغه حساب به ورسره الله کوي ستا دپاره ډېر څه دی نه دی کوي مونځ دغه حساب ورسره ته مه کوه دغې دپاره ته نه یې راغلی نبی علیه السلام چې د علقمه مور رالله وی د علقمه مورې ستا د دې بچي څه حال دی وی کثیر الصدقه وی زما د بچي مره صدقې چا نه دي ورکړي کثیر الصلاه زما د بچي مره منځونه چا نه دي کړي کثیر الصوم زما د بچي مره روجې چا نه دي نیولي روجې شته منځ شته صدقه شته وجه څه ده چې بچی دې کلمه نه وایي نبی علیه السلام ورته وایي د علقمه مورې ستا سره یې څه حال دی ته ترې راځئ د مورې یوه رکوټې غونته ګیله ښکاره کړله د والو نه ګورې اوس خو د خلکو لاس اخپې مات کړي والي زخمیان کړي پراته دي مورې وی د الله حبیبه زما د علقمه بچي نه یوه ګیله پرته ده دېړه کې وی څه ګیله ده وی ګیله مې دا ده د الله حبیبه چې زما عزت ته یې لږ ټیس رسولی ښځه یې راباندې اوچته کړې وه لږه او زه یې لږه کوزه کړې دقه ګیله مې د ړنه نه وځي مور دا پیسې نه غواړي مور دا مال نه غواړي مور وی ماله په کور کې ملکي راکه زما دا مشري خوښه ده پلار وی مولي صاحب ماله مشري راکه که ته ډېر لوی عالم یې خو دا مشري مې هسې خوښه ده دا په تا چې حکم کوم دا راله خوند راکوي دا تا چې کارونو له لیږم پټي ته دا راله خوند راکوي مولي صاحب نو موږ وایو پلار او مورې چې تا له خوند درکوي نو ستا شوه ته ملک او زه دې ته حاکم او زه دې محکوم نبی علیه السلام ورته وی د علقمه مورې دا بچی دې معاف کړه وی معاف یې که د زنکدن حالت یې دی کلمه نشي وی مورې وی د الله حبیبه ما معاف کړې نبی علیه السلام صحابو ته ورشئ کلمه ورته ووایي صحابي راغی وی د الله حبیبه چې دلته مور وی چې ما معاف کړی دی د مور د الفاظ السرا متصل علقمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی علیه السلام صحابو ته وایي واورئ صحابو د علقمه ژبه د مور خفګان نیولې وه دا د مور خفګان نیولې وه یقین وکړه که ورته دا پټکي ټینګېږي دا ورته حقیقت وه یقین وکړه که ورته دا مدرسې ټینګېږي او ستا حجونه او عمرې ورته ټینګېږي که یوه پیری دا لاس داسې کړل بیا به څه دی نو دا د امام الانبیا کورني اخلاق چې مور قدر رایا د شوله رضاعي ټول قیدیانې پرې پرېښودل وی ما ته نن زما د مور رشته رایا د نبی علیه السلام په سنتو به عمل کوو